ومسلما اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. دا سر د مسې یو درې احکام تاسو ته پرون ذکر شو او چې نن کوم اهم عنوان دی د سر د مسې حوالې سره هغې کې ستاسو د ټولو توجه ډېره زیاته ضروري ده او لږ شان د پریکټیکل څه خبرې به وي نو تاسو ما طرف ته ګورئ. د سر مسه څلورمه حصه دا فرض ده او د سر احاطه هم معلومول پکار دي. د یو غوږ نه داسې د سر په بره بل غوږه پورې تلل او دغه ویښته چې ختم شي نو دغه د سر احاطه ده او داسې د تندي نه واخله داسې په بره شا طرف ته سر ویښته سټ طرف ته لاړ شي او هلته د سر ویښته ختم شي دا ټوله د سر احاطه ده. په دې حدودو کې دننه د یو سپق برابر مسه کول دا فرض دي. سپق څه ته وایي نو دا مړوند پورې چې دا کم لاس دی د دې ټولو دې ته سپق ویلی شي نو د دې برابر مسه کول دا فرض دی او د دې علاوه د ټول سر مسه کول دا سنت طریقه ده، ثواب پکې زیات دی. دا د سر حدود درته ما ځکه وښودل بعضې خلک یې د هغوی د سر ویښته اوږده وي یا زنانه به یادې کړو د هغوی د سرونو ویښته دا ډېر اوږده وي او کمڅۍ یې پرې کړي نو د سر چې کوم حدود دی مسه به په هغې کې نو بیا کېږي او کله کله بنده ویښته اوږده وي نو لوند لاس په هغه ویښتو باندې راکاږي. د سر نه ښکته چې اوبو ته کوم ویښته راغلي دي یا زنانه ده د هغې کومه کمڅۍ ده نو هغه مخې ته راواړي او لوند لاس پرې راکاږي نو په هغې مسه نه کېږي. د سر چې کوم حدود ما تاسو ته ذکر کړل مسه به په هغې کې که ویښته پیشتاو که نشته یا سر ګنجې دی قدرتي او یا سر د خریلی دی قدرتي وي یا هر څنګه وي مسه د سر په حدودو کې دننه په هر ځای چې کې د یو لاس برابر دا به فرض وي او ټول سر مسه کول دا بهتر دي ځکه صورت طریقه ده. بیا د سر د مسې طریقه زده کول پکار دي. دا کشران په دې باندې نه پوهېږي او نن به یو علمي یو څو ټکي زده کوو. د دې لاس پنځه ګوتې دي پښتانه بس زه خو په خپل هم دا دوه ګوتې پېژنم درې ګوتې یو قچه ګوته ده یو مسواکه ګوته ده یو مټه ګوته ده او د دې نه علاوه دا دوه ګوتې چې پاتې شو دي نومونه مونږ هم نه راځي خو عربۍ کې زده کول کم از کم دا سنت طریقه د حضور علیه السلام د دې تذکره کړې ده. نو یو کتاب لیکلی دی چې د دې پنځو ګوتو کم نومونه دي هغې تذکره یې کړې ده نو تاسو خپلو لاسونو کې یو ګوته زه چې ویم تاسو وپېژنئ او ځان سره ووایئ د قچې ګوتې ته خنسر وایي قچه ګوته خنسر او بیا ورپسې قچې پسې نږدې دې ته بنسر وایي بې نون سواد را بنسر او بیا د منځۍ ګوتې ته وسطوا وسطوا معنا درمیانه وسطوا او بیا دا ورپسې مسواکه ګوته دې ته سبابه وایي سین بے الف بے ہے سبابا چا ورته سبابا ویلې ده باره دواړه ټیک دي او کومه چې مټه ګوته ده دې ته ابهاما ابهام چې څنګه لیکل شو اخر کې به کې ده ابهاما دا نومونه که تاسو زده کړل خنسر بنسر وسطوا سبابا او ابهاما دا پنځه نومونه دي. یو تاسو یو ځل ما سره ټول ووایه خنسر بیا بنسر بیا وسطوا بیا سبابا او بیا ابهاما دا پنځه نومونه زده کې خیر دی چې کوم کلاس کې زما پیریډي زه به ورته بیا هم ویم یا دهانې په طور خو دا پنځه نومونه مونږ یاد کړل نو اوس به مونږ ته د سر د مسې چل آسان شي. مونږ به دا درې ګوتې کومه چې قچه ګوته ده خنسر بیا بنسر او بیا وسطوا دا درې ګوتې به مونږ یو ځای کړو. ستاسو خیال دی په دې طریقه باندې مونږ درې ګوتې یو ځای کړې
او د دې ګوتو چې کوم اخري بند ختمیږي لاس شروع کېږي دقه ځای پورې دا درې ګوتې دا به موږ د سر په مسه کې استعمالو. د دې ګوتو چې کومه دا خېټه ده دا به موږ په دې سر لګو. د سر د دې بالکل سنتر او منځ د دې نه به دا درې ګوتې زموږ یو ځای وي او دا به د سر په دې منځ باندې داسې شروع وکړو را به کاږو شاته سټ طرف ته به ورسي. د زموږ که خیال وشو نو د دې ګوتې د سر نه والا د ګوتې د اخري بند ختمیږي دغه خېټه شان چې ده د ګوتو د احاطه استعمال شو د سر په اړخونو پورې د منځ نه والا د سر اړخونو پورې کوم ځای چې ګوته را رسېده او د هغې نه پس د لاس تلې به استعمال کړو. د شا نه به داسې مخې ته د لاس تلې واپس راولو. دا طریقه د سر د مسې شوه او د هغې نه بعد بیا د مسواکه ګوته په غوږونو کې کېږو لږ یې تاو کړو پیچ او تاو ولې ورکړو او دا مټه ګوته د غوږونو په شا باندې داسې بره بوزو. دا د سر د مسې سنت طریقه وه. په دې باندې ستا سنت طریقه دا شوه. خو د سر د مسې په وخت کې دعا هم پکار ده. د سر د مسې په وخت کې دعا به کوو. د قیامت په ورځ به ډېره سخته ګرمي وي او په هغه ګرمۍ کې کتاب لیکلی دی چې دومره زیات شدت به وي چې زمونږ یا د هر یو انسان الله دې وساتي د هر انسان په سر کې دا مازغه دا به داسې خوټ کېږي لکه کټوۍ چې په اور باندې شوي او غولې وخي دغه شان به د ګرمۍ د لاسه په سر کې مازغه غولې وخي او خوټ کېږي به. نو دغه خو سخته ګرمي ده او موږ چې چارلان کو د سر مسم کوله نو سورې به د قیامت په ورځ ني صرف د عرش لاندې بس خاص خلک ولاړي. د عرش د سورې لاندې شهدا علما او کوم چې اذان والا دي مؤذنین دي یا کوم چې متبع شریعت پیران او امامان دي او کوم چې د تبلیغ حضرات دي چې د الله په لار کې ځان ستړی کوي محنت کوي دا نیکان خلق دي. نور چې عرض کېږي خو دا نیکان به د الله د عرش د سوري لاندې ناست دي. مونږ هم وایو چې دغه ځای کېږو سوري لاندې شو. نو ته به چارهدام کې د سر د مسې په وخت کې دا دعا کې د قیامت په ورځ به ډېر ګرمي سوري بني یا الله ما د عرش د سوري لاندې ځای کا دا دعا وکړه چارهدام د سر مسه وکړه. دې نه بعد انشاءالله سبا د خپل د وینځلو احکام به ذکر کېږي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.